ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال هو ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، دا انجمن تبلیغ قرآن و سنت عہدیداران او کارکنان او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د محرم الحرام د دینی اجتماعات لړکې دغه نن آخرنۍ جلسه د خپل روایت مطابق په دغه کوهاټې چوک کې منعقد ده. په دغه اجتماعاتو کې علماء کرامو د خپل خپل ذوق مطابق د قرآن و سنت رڼا کې تاسو د دین نه روشناس کړئ. نن الله تعالی دغه موقع ماته هم لاس باندې راکړه چې زام تاسو ته په دغه مناسبت سو اساسی او بنیادی خبرې عرض کم. محترم ورونو، د دغه اجتماعاتو حاصل او نچوړ داوی چې مسلمانان د خپل دینی تاریخ نه لا تعلق نشي او دوی ته د دین هغه سبق چې دوی ته اسلافونه میراث کې پاتې دي داغه تذکیر او یاد دهانی ورته وکړي شي. تازه خواهی داشتن گرداغ های سینرا گاهے گاهے باز خواهی قصه پاری نرا. زکه کم قوم چې د خپل تاریخ نه ډسکنیکټ شي نو بیا دې
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दे बयानस्य मनसिया उगर्दी उस द मुहर्रम उल हराम लड़के पदा इज्तिमात के द कुरान और सुन्नत खबर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत खबर द सहाबाए किराम द सवाने औ दागुई द जद्दोजहद खबर दा दग हिकमत और फलसफी पेश नजर कीजिए जिसता कामयाबी दाहाग तारीख ज्वंदी सातलों के प्रतरा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दागे और डेर अजीब खबर लन युफ्लिह आखिर हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा अफलह बिही अव्वलुहा। दे उम्मत रुस्तुनी खलक दात नशी कामयाबी दे मगर पा आगा किरदार व अमल खपलोलो चे द उम्मत साबिकून अल अव्वलून हजरात सहाबा सबाने कामयाबू। उस अजीजानो द हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ज़वन दा द उम्मत तपारा उसवा नमूना दा ज़का दा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अमली ज़वन तसलसुलो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत तदा सहाबा बतौर नमूना और पेश कर चिकत कामयाबी वाले द दुनिया और आखिरत नो ब्या दगमा वाला सहाबा तरीका दा बजवंद साथे कुरान करीम जिक्र को उलाइकल लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदे। द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबा खलक दे च अल्लाह ताला रुश्द हिदायत वर करे दे अल्लाह ताला दे रहनुमाई करे दा। कुरान करीम फरमाए उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। परवरदिगार आलम फरमाई द सहाबा किराम द पाक उज़ुन इंतखाब दी दिल द पारा अल्लाह ताला करे दे। उस अल्लाह वाला इंतखाब कल गलत के दे लगते अल्लाह वाला इंतखाब कल गलत के दे यौ मा होता वाला इंतखाब दे च सोक पर जान के नो बिया विरुम दागद ला सकौखा zaka ما او تاسو سره څه کسوټای نشته ما او تاسو سره سميار نشته کله یو په ځان مسلط کو بیا د او د قواعد فقهیه کې یا لیګل میکزم کې یو قاعده فقهیه ده یو لیګل میکزم دی چې من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. یو شی چې د چا په سعی د چا په عملیت د چا په ستړي او په جدوجہد یو ځای ته رسیدلې دی او بیا دې د هغې د نقض او د ماتولو خبره کوي نو باید چې ملامت په هم دی شي. نو ما ہوتا چې کوم انتخاب کو بیا ویر کو دا هغه د لاسه ځکه انتخاب غلط وي انتخاب هی غلط خدا الله تعالی انتخاب د غلطۍ امکان او احتمال نه لري. نو قران کریم فرمایل چې اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. صحابه والا جماعت دا هغه جماعت دی الله فرمای ما د انتخاب کړی د دین او تقوا لپاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا لپاره. او بیا دا جماعت دا هغه جماعت دی چې قران کریم ورته د مخلوق د ټولو نه بهترین جماعت وای اولئک هم خیر البریه. او عزیزانو بیا دغه جماعت یا د دې جماعت یو فرد په خپل عملی ژوند کې د هغه کردار مظاهره کړی دا چې هر یو شخصیت په خپل ذات کې ځان له مستقل انجمن دی هر یو شخصیت په خپل ذات کې ځان له مستقل انسټیټیوشن دی هر یو شخصیت په خپل ذات کې ځان له مستقل اداره ده. او عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین نه
د صحابه دا تړون کې ډسکنیکټ کی نو اټ مینز چې تا دغه چین او زنجیر وشلو او د پیغمبر دین دې خبره ته وړاندې کې چې دې کنډم شي او دې مذمت شي. نو محترم ورونو د صحابه او ژوند تاسو ته یو ضمني مسله وکم، ما ته ګورئ ضمني مسله وکم تاسو ته. سړی چې مړ شي نو میراث کې لوی حصہ چاته ملاويږي؟ لږ تیز وایي. لوی حصہ په وارثانو کې کوم یو ته ملاويږي؟ زوی ته. چاته ملاويږي؟ زوی ته. اصل دا یو مسله دین کې تاسو په خپويږي ځکه موږ دا استنه نو کوي په دې بیروزګاری دا د ملک او د قوم مقدر دی. دا د ملک او د قوم مقدر نظما په سر درسي مولانا بیلګر سے برا پورې خاندل چې اوس ورته ټینشن اوس ورته ټینشن چې بیان منبر کېږي. اوس زوم د په مذهب شوم چې دا مسلک صحیح دی چې خدای دې ورکه کې منبر خدای دې په تندرو لګي سر درد دی په خدای اعتبار وکړه چې هغه ته پاغه اسمبلی کې ناس زټور رضایت کرسی و ځکه چې هغه لګیا یو بل تکنزل کوي نظام زما په کې مفتو کې ګناه کیږي. خو بیا ځان له مولانا بیلګر صاحب لګه تسلی ورکم یو حدیث باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې فمن حضرها وکرهها کان کمن غاب عنها کدا سه محفل کې ناس ته خو بد در تخکاری نو داسې به د ګنا نه خلاص لکه چې سراړو پکې حاضر نه خو بهر تقدیر ضمیر مو ملامت کوي او بیگانه بلش په زور پاسې په کراچۍ بحث نو ما دای زولې ونیوله ما بحث خونن درې مرزه په کراچۍ شروع دی خو ما پکې ما د کراچۍ سوا نور دل خو تاسو را پاسې نو دوی د خپلونی سي دیوال لري خلاصوي ا دوی پاسي نو تاسو د خپلونی سي او دیوال له مور خلاصوي مې دوی وای چې تاسو د سړی ځامن نه یې بیا دوی پاسي وای تاسو هم د سړی ځامن نه یې بس ما جګړه خو په دغه ده چې ته د سړی نو ما دا خو ټیک ته چې د سړی ځامن بدواله نه یې خو 19 20 فرق به در کې خو ما د خدای اله والی اخر تاسو د قوم عمایدین یې تاسو د قوم راهنمایان یې د قوم تاسو تسترګې دي چې جدا مولېګلې دي مونږ له بخیر راوړي. نو دا بیلګر مولوی صاحب کله کله تقریر کې د عربي دی او شاعر وای سوري واذا كان الغراب دليل قوم اذا كان الغراب دليل قوم سياديهم طريق الهالكين د یو قوم مشره چې کله د غراب او د کارغلاس کی نو کارغه یا ګن لذي یا مردار لذي او چې دا قوم مردار خور په روانو دی په مردار باندې ورپروتي ښا الله تعالی دې قوم په حالت باندې رحم وکي تاسو ټول امين وای. نو محترم ورونو عرض به کوله تاسو خدمت کې چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کپلار د دعوت کی دي نو اپنے مثال آپ تھی او کپلار د جهاد کی دي نو بیا اپنے مثال آپ تھی ځکه د دین بنیادی دار و مدار دا په دو امور له ما طرف تلک متوجه شي ما طرف تلک متوجه مولا بیلګر سے ماته لیونه فلسفي وي چې دا سه لیونه فلسفي ځان لمازغه خراب وي دا د شاسه فلسفه می ترخ کې نیولي او دا لګیا هم خلکو ته ور یادوم چې خدای ته وګورئ دا د شاسه د شپېتو کالو مهنت ته قرآن او حدیث نه جوړ دې لګزان په پوي کستا عقل ته دا خبر را نږدې کړی دا ستا عقل ته استای پروت نو شاسه رحمت الله علیه فرمایي چې د دین اساس دا دو امور دي یو دعوت او بیا داغه پس منظر کې جهاد. اوس مونږ چې کله دعوت موقع او جهاد شروع کو چې جهاد موقع نه بیا دعوت شروع کو مونږ چې دعوت موقع نو جهاد شروع کو اجر جهاد موقع نو بیا دعوت شروع کو اوس ته پټ وخت پیجندو باندې نه پويږي چې وخت د دعوت ته او که وخت د جهاد دی دعوت کم ځای ور کم او جهاد. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قران کریم فرمایي چې قل هذه سبیلی ادعو الی الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی حکم کوي چې د خلکو ته وایا زما لار دادا ادعو الی الله ز خلق را بلم الله طرف ته علا بصیرت انا ومن اتبعنی او زه چې دا کوم خبره کوم نو دا اصل تقلیدی نه ده. بلوچان وای په دې شی می سر خلاص دی مونږ وای پویو په او بلوچان اصطلاح ده سر می په خلاص دی. پیغمبر علیہ السلام وای په دې خبره می سر خلاص دی سانداتن نیم روان والا بصیرت انا او یوازې زمانہ
د ابوبکر په سر خلاص دی، ومن اتبعنی د عمر په سر خلاص دی، د حضرت عثمان په سر خلاص دی، د حضرت علی په سر خلاص دی، د حضرت معاویه په سر خلاص دی، د ابو هریره او ابن عباس په سر خلاص دی، د امامین کریمین امام حسن او حسین په سر خلاص دی، د فاطمه الزهرا او د حضرت عائشه سر په خلاص دی. ای په دې خبره پوي دي دې ته تر رسیدلی دي چې خبره دا چې مخلوق خدا الله طرف ته راوبله. نو قران کریم فرمایي چې قل هذه سبیلی ادعو الی الله، مخلوق را بلم الله جانب تا علی بصیرت انا ومن اتبعنی، دا خبره چې زکوم زه هم د بصیرت په بنیاد باندې کوم، د پوهه بنیاد باندې کوم چې څوک ما سره ملګری دي دوی هم دا خبره د پوهه بنیاد باندې کوي. اوس ما طرف ته وګورئ زمونږ د ملک ته خیر ولې نه ملاویږي. نو ما بل اسمبلی کې وموي ما سوچ د پښتنو خبره کوي، هغه د پښتون نیشن دا هغه د تاریخ نه ځان نه واقف کړي، سوچ د غریب خبره کوي هغه د غریب د تقاضی او د درد نه ځان نه واقف کړي، او مایمون چې د اسلام خبره کو نو مونږ د اسلام نه ځان نه واقف کړي چې اسلام د څه شي. او زه په سټیج ودرېږم چې مونږ اسلام غواړو چې د ملک عثمان اسوک تاسو کې بیا اسلام څه شي نه زور تام بای د غل نه بلاس کټ کیږي او ډاکونه بلاس خو په دواړه کټ کیږي، چانه بسترګي او باسو چانه بغونه کټ کو او چاله بدا سخت تانی نه جدا کو. نو یورپ قاسم دا خبره دوره پروپاګیټ کړي دا چې اسلام سوای د امپوټیشن او د بروالټی نه علاوه بل شي نه دی. دا ظلم و بربریت دی، دا د قرون اولا ظلم و بربریت دی، د انسانانو دا غي عزت نفس مجروح کوي او تم لګیای د هغه اعلی کار جوړ شوی چې اسلام دې انټرپریټ کړ لاس په پرې کوي خپې و پرې کو وګونه. حالانکه دغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ادروا الحدود مستطاعتم to the best of your effort and try، چې څومره کوشش تو کول شي حدود دا فل فور مجاری کوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجه ځکه د سزاګانو نه خلکو نفرت پیدا کیږي، لومبه تاسو اټریکټیو شی ورته پیش کا چې مرګریه کې اسلام راغې ستا بچي بنهرني، که اسلام راغې ستا بچي به بربندني، که اسلام راغې ستا بچي به تعلیم نه محروم ني، که اسلام راغې ستا خزه به د صحت او د علاج نه محرومني، که اسلام راغې ستا عزت ته به سوکلاس نشي چور ستا تنه به شو کوله. نازیزان ما بیگانه بلش په اسمبلی کې دا خبره وکړه ما د کراچۍ ویر کو ما طرف ته ګوري نو ما دوه خبرې مونږه ډیسکس کو، دهشتګردي ټیرریزم او فرقواریت سیکټریان کلیشز، فرقواریت او دریم دهشتګردي. ما دې خو ګوري قسم دې چې کم قانون جوړوي به ناکاميږي، چې کم قانون جوړوي د تدارک لپاره هغه ناکاميږي، چې کم اکټ خپلوي هغه ناکاميږي. ما د دیشه حکیمان دي حکیمان ډاکټران ما طرف ته ګورئ ما طرف یو ډاکټران صاحبان دي زه تیریږم ډیر زیات ځکه د سړی ورته ضرورت پیښیږي. اوس دای خو په هغه مقابل شی د سړی علاج کوي، جرمز پیدا شوی دي هایلی انټي بایوټیک ورکړي چې داغه بیړه ورغړ کوي، خو ساید افیکټ دی وای کډنی کار پرې خو ده کډنی وای کار پرې خو ده یا جی جګر هغه کې د یرقان اثرات پیدا شو دومره هایلی انټي بایوټیک خولل دي. او یو دا یونانی حکیمان ناغي بسړي د لاس 1900 نو داغه بیماری بنیادی کاز به معلوم کو جی په سر میں درد دی ناغه بو الله سنی سو وې ته قذر څنګه ده جی سخت ده هاضمه دې څنګه کټی ډیکال ناراضي نو علاج به ولله معده شروع کو چې دا کاز ختم شي نو دا شی به اتوماتیکلی ختم شي. په جدید طب کې وای دا ډیسپرین دی 2 په وو کې ورواچوا او کډیر زیات نو ټینشن ختمېدو لپاره یو ډایزپام 5 ملي ګرام ورسره یا 81 ورسره واچوا به خوب درولي او دا به دا پین او درد ختم کی. اوس عزیزان مونږ را دي دهشتګردۍ خاتمه په دغه سي هایلی انټي بایوټیک باندې کوو ساید افیکټ پیدا شي، ساید افیکټ په ساید باندې دومره ناکار اثر پیدا شي چې بیا غي د لپاره بل علاج لټو نو هغه له هغه نه هایلی انټي بایوټیک. نو مارته یو مقوله ویله مې برنارد شاه دا یو متعصب يهودي دی جارج برنارد شاه سیدان صاحبان یا میاګان صاحبان زه عظمت ته سلام کوم خو یو میا سه وو ساده کو نه سړیو نه او له عہدیدارو دی ملک خو ساده سړیو نو چا ورته وی جنن جارج برنارد شاه مړ دی یار دا يهودي او يهودي مستشرق او يهودي سکالر او فلسفر وی جارج برنارد شاه مړ دی. نو د میاګانو صاحبانو د نمونه کې خوشاشه لفظ راځي ناغه وی خیو دعا ورته کوي مو میاګانو کې خدای یو د مخه سړیو ناغه ورته نه جدا يهودي وی زبیا دی خدای به کو باسي مایګینه سو میاسه بولا
نو برنارد شاه دا د يهوديانو یو لوی سکالرو هغه یو خبره کړې و وی terrorism may have a long hand but law has longer than it. دهشتګردي د دې لاس اوږده کېدی شي خو د قانون لاس د دې نه زیات اوږده دي. نو ما بیګانه بلش په اسمبلی کې وویل نو ما د برنارد شاه روح ته معذرت سره زه په دې کې لږ امینډمنټ کوم او دا شی لغوندې بدلوم چې لا مې هیو الانګ هند بټ ټیرریزم هیو لانګر دین اټ. قانون د دې لاس به اوږدی خو د موجوده دوست دهشتګردي د هغې لاس د قانون نه ډېر زیات اوږده دي. هغې یو خدا چې د قانون د امپلیمنټیشن کم انداز دی هغه انداز هی غلط دی. هغه د جرم د تدارک په ځای باندې جرم انکریج کړي او مزید پمپ کړي او مزید تیز کړي. او عزیزانو ما بیګانه بله شپه دغه خبره ورته وکړه چې د دهشتګردۍ خاتمه قسم دې که په دې اندازو شي بنیادي کاز به معلومه. مونږ طرف ته یو ضرب المثل مونږ ټول پښتانه یو اکثریت پښتو کې یو ضرب المثل مدني سي وې بربند د لارې وړي او اوږې د لارې نه وړي. دا متل څنګه بربند د لارې وړي او اوږې د لارې نه وړي. قرآن کریم یو خبره کړې ده وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. الله تعالی د مال مالک دوی د استطاعت مالک دوی د قوت او د طاقت مالک دوی چې د خپل مال نه شي د غریبانو ضرورتو کې ولګو. د غریبانو ضرورت پوره کا ورپسې وای ځان ګوره په خپل مال په خپل مهلا کوا. نو شاسه پکړې راځي بنو تلی کړي دا چې کته د غریب تقاضا نه پوره کې اوس دې د لوګي خزان نشي وجلې طالب بچے تختولې چې دور راولېګا بچے به ته یا به ته تختولې اوچت کړي به چې دور راولېګا چا یو سړی لکه زما غوندې اوس کله چا تختول نو په خدای ما سره 15000 روپۍ نه ته بیا ولا ورکم نو لونګای خو به توره والے دا دا چا خیراتی راوړي دا ا کپڑے می سپینې چولې دي دا ملا چا خیراتی راوړي دي ا چشمه مې یو ملګری راته اوسوي دا چشمه خو به دي او 15000 روپۍ دا چشمه باندې یو 15000 روپۍ نو ما په خدای کې ماته قیمت پته خو یو ملګری راړي دا مې تعالی چشمه راوړي دي ما ورته دعا وکړه. نازیدانو اوس هغه سړی په خطا شي چې ګنې دا څوک لوی سرمایه‌دار سړی دی نو وی تختو یې غوای نو چې غوای کو نالته ورته وی چې ګوره د پسماندګانو پته دی راکه چې ورته اطلاع ورکو چې پیسې راوړيږي ورته زه خو په خور کې امام هم نو پسماندګان نشته زه خو هغه ته مامتی کومه ډوډۍ راکړي په خدای له فارکان دورته کې سپینې جامې دي جوړي مو خوې نه د علاقې لوی ملک صاحب لوی نواب صاحب لوی نواب صاحب یو کس بل ته غوسه شي خدای له فار کمرته چړم به پته لګو چې څوک دی اسی مزان ستړی کو بیړه مزان لګر کړه نو یو مشر را پاسې دو وی زمون جماعت کې امام نشته امام هم نشته نو بل مشر په خدای قسم کور پسې مونږ کوم لومبه به دیګر مولوی صاحب نه فتوا اخلو چې حرام مولا پسې مسکیږي دا خو یو شوی دی حرام دی نو اوس دغه تبته حرام یې بچي به حرامي اغوا کړي به. شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي اوس د غریب د دغه شی نه کزان بچ کې چې دی بکلاشن کو پر اخري زما ګریوان ته بلاسته چي دی بکلاشن کو پر اخري زما عزت باندې به حمله کوي نو باید چې د ضروري تقاضې پوره کړي. نازیزانو د دهشتګردۍ خاتمه اوس ماته وګورئ اوګه سړی د اوګي سړی په خدای کړه دی یا دین وی مذهبي بیا دې دور کې د صحابه دور خو نه دی غزوه خندق غزوه لکتیز وای غزوه پیغمبر علیہ السلام د مدینی ری ډیفنس لپاره سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په جنگي مهارت چاپیره یو خندق کنست چې دا خلک کیپټل ترانه نوځي دا دشمنان دا دارالخلافه ترانه نوځي. نو غزوه خندق کې صحابه کرام د سورۃ النهر خود جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورۃ فقزدو صحابه ته سوک راغی د منافقت په بنیاد ورته خبره کړې چې بزور اور خلک د خېټه غندل نه کوي خدای له جنټره درکړي چې شابه خندقو کني لومبه ته ډوډۍ وغواړي. د بخاری کې حدیث ته چې صحابه د قوي ایمان مالکانو څخه جواب ورکړ و نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا ابدا و مونږه خلک چې د پیغمبر علیه السلام لاس کې ملاس خود دی دا عهد و پیمان او قول و اقرار مو ور سره کړی دی چې او دا الله پیغمبر تامرنا و نقطه ته به جی اشاره کې مونږ به سر کټ کولو ته نه صحابه وی چې مونږ ور سره دا یو وعده کړی دا چې ته به اشاره کې مونږ پر سر کټ کوو مونږ ور سره د بیعت موقع باندې دا نو ویلي چې جی مونږ وږي کیو ته ډوډۍ مرکه اوس دې دوه کې صحابه والا ایمان پیدا کې قسم دې خلک د دوه وخت روټۍ لپاره خدای او پیغمبر پری دي
په دغه ملک کې عیسائی مشتری لګیا دي، قادیانی مشتری لګیا دي، مسلمانانو د غربت نه ناجایز فائدہ اخلي، هغه ایکسپلایټ کوي، عیسایان ته جوړي او قادیانان ته جوړي. محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې، ما ورته ماره دهشتګردۍ خاتمه دا هله ممکن ده چې خلک هغه په بنیادی ضرورتو باندې ماړ شي، خلک دا هغوی بنیادی تقاضې پوره شي او ما دویم شي فرقواریت. څه شي دي فرقواریت؟ په اسمبلی کې یو دوره د فرقواریت باندې بحث، نو مړه دې غاړه چې او پاسې دل وی مولویوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، ملاؤں نے اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے، ایک مسئلے پہ لڑتے ہیں ایک دوسروں کو. بیا په هغه ورځ پکې ضمنن یو مسله رااله، اپوزیشن والے او شپږ پاڼې راړې وې د دې حکومت د ذمہ دارو د قومي خزانې نه قرضې اخیستې دي او دا ډیفالټر دی، هغه بیا ځان ته معاف کړي دي یا داخل کړي نه دي. نه حکومت والا نو هغه یو دور شپږ سوه صفحې کتاب راړه وې دوی چیټینګ کړي، زمونږ کسانو والا نمونه والا پاڼې راوړي دي، خپل نه دي راوړي، خپل نه دي راوړي. نو دا ټول ډیفالټر دي. نو ما هغه کتاب کته چرته پکې مولانا بجلیګر صاحب کته، چرته پکې مولانا یوجان صاحب بنوري کته، چرته پکې بل مولا صاحب کته. چیرې دا دوره خدای مولیانو ته کنټرول کړي، به خزانه ډېر لوټلي، مولیانو خزانه به ډېر لوټلي. نو بیا زه پاسې نم تقریر نمبر میں نو ما ورته چې جناب اسپیکر 2 بار تو میں مولیوں کو گالیاں سنتا رہا، اس جانب سے بھی اور اس جانب سے بھی، اور میرا خیال تھا کہ ملک کے خزانے کا بیڑا مولیوں نے غرق کر دیا ہوگا، لیکن یہ 700 صفحے کی کتاب میں سے کسی ایک مولوی کا نام نہیں، کوئی ملا اور امام اس کا نام اس میں نہیں. وزراء ہے یا سابق یا موجودہ، سرمایہ دار ہیں یا سابق یا موجودہ، کارخانہ دار ہیں یا سابق یا موجودہ، فیوڈلز ہیں یا سابق یا موجودہ. نہ محترم ورونو عرض میں کو رتاس خدمت کی ما ورته د فرقواریت خاتمه دا هله ممکن ده، سیکټریان کلیشز دا به هله ختمیږي چې حکومت نن اعلان وکړي چې نن نه بعد د دین سرپرست او د دین ذمہ دار بزم کا. بس کله حکومت دا ذمہ داری په سر واخلي، اوس دا بیا اثرې غو نه دین دی. نو دار چا په کې ځان لازم مفتی فرید صاحب ډېر عجیب خبره کوي، وینار چا په کې ځان خپل برغنډې دی، یو مولا صاحب په کې دا ځان برغنډې او باسي، نو څه کسان ځان سره کی، نو بل مولا صاحب یو بل برغنډې او باسي. اوس کا حکومت کله اعلان وکړ چې بھائی دا دین زما دی، دا دین د قام دی، دا دین د ملک دی، زه د دین سرپرست او د عالم بردارم، باید د فرقواریت آسانه سره خاتمه ده. فرقواریت آسانه سره ما د چاوي وېجدا ملي یکجهتي کونسل دا ښکارو شو، ما هر ځای چې دینی طبقات یو ځای کې د صوبه خبره مشي وي کسب دا بدکار یعنی صوبه بنان شي دا بدکار دي. خو ما ورته خبره دارا چې دا کم خلک تخریب کاری کوي، دا ګوره دا دینی طبقه نه ده، د دې دینی طبقه رنگ په ځان باندې اچول دی، هغه دا غواړي چې د ملک ته دوزخ جوړ کړي، هغه دا غواړي چې د ملک خون خراب وکړي. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا هغوی د دعوت میدان، دا هغوی د جهاد میدان، دا خالص د انسانیت د خیر د پاره د دین اسلام دعوت والا خبره او د دین اسلام جهاد والا خبره، دا تخریب کاری نه ده. د دین اسلام دعوت او جهاد دا د انسانیت آبادی ده او دا د انسانیت آباد کاری ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی انسانیت آباد، انسانیت. او زنه وای پندت هریچند اختر دا د هندوانو یو مولا دی، پندت ته هغه یو شعر یو غزل یو نعت د رسول الله علیہ السلام تعریف کې ویل دي چې درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور، منہدم کس نے الہ قصر کسرا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خو زماودتا خامیس ده مغرب سره میډیا دا پاورفل الیکټرانیک میډیا او پرنٹ میډیا پاورفل میډیا په ډیش انټینا ټول دنیا ته خپل پروګرام ورسي سکی دا پروپاګیشن کوي اسلام، دا د تخریب کاری دویم نوم دی. مسلمانان دا د دنیا نمبر 1 دهشتګردان او ټیرریسټ دي او د دنیا امن او امان ته د دین ډیره لوی خطر ده. اصل خبره دا نه ده
اصل خبره دا نه ده. پس تاسو دغه یو خبره باندې پویو ان شاء الله بیا خپل بیان بس کوم. مولانا بجلیګر صاحب تاسو د ذوق مطابق بیا تاسو ته خبره کوي. ما والا خدا د فلسفه د لیونی طالب خبرې دي نو څنګه بنګا غوندي کړه. نازیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس بنیادی خبره ده نه ده. امریکا په دې پوي ده، مغرب په دې پوي ده چې سوویت یونین د اویا کاله یا شپېته کاله ما سره جګړه وکړه په دوه سیزونو. ځکه دا خبره انډرسټوډ ده چې یو قوم سره دوه سیزونه موجودي نو دی لګیای جنگ کوي، دی لګیای مقابله کوي، دی لګیای تسلیمیږي نه، سرنډر کیږي نه. یو چې د سره ایډیالوژي وي، د سره نظریه وي، او دویم چې د عصر مطابق ټیکنالوژي ورسره. اچھا چې د عصر مطابق ټیکنالوژي ورسره وي. جی اوس سوویت یونین سره نظریه و د کمیونیزم په نامه او ټیکنالوژي ورسره و د امریکای د مقابله او یا کال ورسره مقابله وکړه. خو چې کله د کمیونیزم خلاف دوره زبردست پروپاګیشن وکړ مغرب امریکای او برتانیې چې کمیونیزم دا چې ډیفین ته چې د امریکای کفر مونږ ته منظور نظر ښکارېده او د روس کفر مونږ ته ناقابل قبول ښکارېده. یعنی مونږ په کفر کې هم درجات جوړ کړي چې د امریکای والا کفر دا نسبتاً ښه کفر دی او د روس والا چې دی دا ډېر ناکاره کفر دی. حالانکه الکفر كله ملت واحده. کفر د امریکای او کفر د روس او کفر د هندستان څه فرق پکې وایي کنه جی؟ یعنی دا څه قوم نشوي چې د امریکای والا 10% غو مسلمانان دي، 90% کافر دي، او روس والا چینو دا 98% کافرانو یا 100% کافرانو. خو پروپاګیشن دومره زیات شو چې د روس دنه د کمیونیزم خلاف خلفشار پیدا شو. په نظریه باندې اعتماد متزلزل شو داخلي خلکو. ټیکنالوژي ورسره وا بل بقای ونه ساتل شو، خپل وجود او ایگزیسټنس برقرار نه وساتل شو. اوس امریکای ته دا پته را چې دغه فلسفه په اساس اسلام هی واحد شی دی چې دا نظریه د مسلمانانو، دا نظریه ده د مسلمانانو، او کله نظریه سره ټیکنالوژي یو ځای کیږي نو زموږ بیړغر کیږي. لہذا تاسو وګورئ په اسلامي دنیا کې او په مسلم ورلد کې یو سټیټ او ریاست کدا نظریه پکې په زور ده او اکارډینګ ټو دیم فنډامنټلستان او بنیاد پرستان مطالبه کوي چې اسلام امپلیمنٹ کړي او اسلام به تور نظام نافذ کړي، نو آلته د امریکای په ایما د اغازای د امریکای پټوان حکمرانان هغه اسلامي تحریکات ډبای کني ډبای. لږ جواب راکړئ هغه اسلامي تحریکات ډبای کني ډبای. او ما ته وګورئ په لیبیا او په عراق کې خدغه مطالبه نه و. لیبیا او عراق کې دا مطالبه نه و چې اسلام امپلیمنٹ کړي. ټیکنالوژي اور سره ټیکنالوژي هغه په ټیکنالوژي ووال ځکه هغه په دې پوي دي چې یو وخت په اوقاتو کې دا سرات لشي چې دغه مسلمان ملک ټیکنالوژي او د بل مسلمان ملک دا فنډامنټلزم والا تحریک یو ځای کې دی شي او ماده لپاره خطر جوړې دی شي. تاسو خبره باندې پوښښ نشوي پوه خبره باندې پوښښ. نازیزانو اوس دغه شی مخنیوي دا به خالص دې سره کې چې امت مسلمه کې وحدت او یووالی پیدا شي او امت مسلمه دا د اغیار لاس کې کلونه جوړ نشي. اوس ما وتا په منی او ماینوټ ایشوز باندې یو بل پسې را پاسه ماینوټ ایشوز او مختصره خبره اجي یو بل پسې مو کې وله ولې نه دوانه مني وله ته دعاګانې کوي وله بلګر مولوی صاحب دا یو سرال و مني بل سپینال و مني نه سپینی وال را پاسې دا تیسره کې ولې نه حلوا اسرال واجب ده. سیب مونږه په دې ماینوټ ایشوز په یو بل راخته کړیو د عیسایت بیړه په دې باندې غرق شو او از ریجل چې دا غوی د مولیانو جګړه په دې باندې وا چې د عیسی علی السلام چې کوم شپه باندې يهوديانو پانسیکو صلیب کوی نو چې په دغه شپه باندې د ډوړای پتیره خوړلې و او خمبيره خوړلې و چې او د عیسی علیه السلام چې د خدای زوی دی. دا یو منطقي بحث مولانا بجلیګر صاحب چې د عیسی علیه السلام د خدای زوی دی نو چې د خدای سره متحد الماهیت ته که مشترک الماهیت دی متحد نو په دې مړ یو بل پسې مړ رالل په نه متحد الماهیت والا پرې خو نه مشترک الماهیت والا پرې خو ټول معاف کول او نه پتیری والا معاف کول. نو د خدای اله والي مسلمانان د خدای اله والي د خدای اله والي د مغرب د دغه شیطانی اثراتونه د اغینه ځان محفوظ او مامون کوي په وحدت په داوی مقابله کې. علامه امیر شکیب ارسلان دا شام یو لوی عالم دی، کتاب لیکلی دی فال اف اسلامک ورلد یا زوال العالم الاسلامي، انګریزي کې ملاوي عربي کې ملاوي چې عالم اسلام دا ذلیل ولې دی. عالم اسلام دا ذلیل مسلمانان دنیا بوسنیا کې وال خوري کنه خوري وای تیز وای
چیچنیا کې وال خوري یا نه، کشمیر کې وال خوري یا نه، صومالیه کې خوري یا نه، په افغانستان کې خوري یا نه، په مشرق وسطا کې والو ډبو خوري یا نه. دا ولې چې دومره ذلیل دي؟ هغه وایي په دې فکرمندم چې اوف سنټر آف دی ګلوب، یعنی د دې کورې منځ دا هم د مسلمانانو سره، مسلمان ممالک جغرافیایي سرحدونه هم یو بل سره یو ځای. دوا د تیلو لوی خزانه هم دوی سره، د ګیسز لوی خزانه هم دوی سره، ځنګلات هم دوی سره، واټر ویز هم دوی سره، آبی گذرګاهونه هم دوی سره، جی معدنیات هم دوی سره، مختلف موسمونه هم دوی سره. اوس وسایل خو خدای دوی ته په جولای کې ورکړي دي. اوس خدای دا ته نشي کولی ما طرف ته وګورئ. زمانې کوغه دا منطقي مولا او دا فلسفه به ویله طالبانو ته، نو لږ خلکو به ورته اناړي مولا وي. مولوي صاحب د لاهور هغه وایي اناړي مولا دی، نه اناړي مولا هغه لږ داسې په سړي به ورمنډه کوله. نو چا ورته یو ورځ وی مازدیګر مانځنه بعد وی مولوي صاحب، نو لږ خلکو به ورته اناړي مولا وي. مولوي صاحب د لاهور هغه وایي اناړي مولا دی، نه اناړي مولا هغه لږ داسې په سړي به ورمنډه کوله. نو چا ورته یو ورځ وی مازدیګر مانځنه بعد وی مولوي صاحب دا فلانې ډم نه دی، دا ډول چې غږی یو توره او باجه غږی وی دې خدای وای. نو هغه ورته ولې دې خدای وای؟ وی چې د هندوانو جنگ ته نو جمعات خواته چې ټول راورسېدل، نو هغه نورو ډمانو هغه وی خپل ډولکی غل کړل، د جمعات خوا کې خپل توره هغه ګورې دې خدای وای. نو زما نکلی ونه غو سړی پر پاسه نه سړی مرای باندې زور وکړ، وی چې خدای دې تا وای نو زه تاول نه مړ کوم. وی ته دوره دلای چې دا توره والا ډم بم په خدای وینو ته دل اخر د سکاري، یعنی اوس تعالی لپاره به خدای را کوزیږي نه توره والا ډم بم تعالی خدای وای. نه عزیزانو اوس مونږ هم دغه تناسو چې خدای دغه مونږ له تو وو دا بل مونږ له تو وو دا بل مونږ له تو وو. نو الله تعالی و چې ریسورسز او وسایل هغه به ټول تعالی جوړای کې درکړي، بیا ته نه سره پاره بیا ستا ډیوټي سره بیا ستا. نو عزیزانو علامه امیر سکیب ارسلان وای خوب کې ودو ارحم امت محمد بامت محمد صلی الله علیه وسلم. پیغمبر پاک وای زمانہ بعد زما په امت د ټولو نه زیات شفیق او مهربان سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ. پیغمبر وای په امت لوم به زخه کېږم. او دویم نمبر لک تیز وای، دویم نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. وی خوب کې ور سره ملاقات وی ما ورته چې د امت دا حالت وی حضرت ابوبکر ماته وای چې یکونون کذالک ما لم يعملوا بسورة الاخلاص. وی دوی بدا سے ذلیل و رسواوی چې ترسو پورے سورہ اخلاص باندې عمل نی کړ. امورته جی سورہ اخلاص قل هو الله احد دغه خدا عمل خبره نشته، د عقیده خبره ده. مولانا صاحب د عمل خبره پکې نشته، د عقیده خبره ده چې الله به یک یو منی، الله تعالی به محتاجون الیه منی، محتاج به نه منی. مخلوق به ته محتاج وای، الله تعالی سره به چا مجانست والا شراکت نه وای، الله تعالی سره به چا مساوات او برابری نه وای. دا خو عقیده والا مسله ده. و ماته وی چې بچیا پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا الله د صفات او پرتاو انعکاس او ریفلیکشن بزان کې پیدا کې مسلمان به پرده پوش وولي. ځکه د خدای یو صفت ته ستار، د خدای یو صفت ته ستار. مسلمان به بخون کې معفون کې ولې د خدای یو صفت غفور. مسلمان به د کفر مقابله کې قاهر او غالب ولې د خدای یو صفت قهار. د خدای او الله مزه کړي راجیبه خبره کړې ده چې قهار او غفار او قدوس و جبروت. قهاری و غفار و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. کدا اللہ دے سلور صفات و پرتو انعکاس دے زان کے پیدا کر تبھی بکامل مسلمان. نو سورہ اخلاص انعکاس پتا نمائش دیا سنگا وی اللہ فرمائی کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالی اکیو دے وحدت ذاتی کی سرا. نو مسلمان امت بزان کی وحدت پیدا کی. اللہ الصمد، اللہ تعالی چاہتا محتاج دے، مخلوق دے اللہ تا محتاج دے. نو مسلمان امت بزان لدا مقام پیدا کی عصر کے کہ مخلوق بدتا محتاجی دے. بدا نوئی چی جی لوگوں نے پریسلر تمیم کے لوگوں نے مہربانیو کی جی منگ لاغ F-16 خورا کئی کنا اکنینو اگر F-16 نا کئی پیسی ما غلطی رہ کنینو منگو ذکر نرا کوئی نو خیر دستا سو بیا ضرورتی نو خیر بیا پا دمرا کئی یو نو کرو خپل مالک تے زما تنخواہ کے اضافہ ہوکاو کنینو هغه داسې کوتک تلاش کوي کنینو څه وې زه بیا په دې گزاره کوم. نو مونږ ورته چې جی F-16 راکړئ نو هغه وایي کنینو. مونږ ورته خیر دی بیا په دمه باندې راکړئ.
اوس وجه ځکه ما او تا کې قوت نشته، نو زه او تا محتاج یو، محتاجون الیه یو. او دریم لم یلد ولم یولد، دا الله تعالی دریم صفت چې چا سره د جنس شراکت نشته، نو مسلمان به کافر سره قلبی مشارکت نه پیدا کوي، د دبه ور سره ظاهري لین دین وي، سفارتی تعلق، تجارتی تعلق، دا نه چې داغه په ایما پوجونه ورولېږي، داغه فرنٹ کې به ولاړي، د سومالي د خلکو به نفرت پیدا کیږي د پاکستان د مسلمانانو نه. دا خو د مجانست انداز دی. ولم یکن له کفوا احد، وی نتیجه به دا مرتبه چې د مسلمان همسر و بیا هیڅوک نه. نه عزیزانو بس آخري خبر چې ما بیگانه بلش کوم، دا حدیث بیا یو وار هلته پیسمبلای کې ورته ورواورو چې ما ګوري او ما نمونه واغستل، ما دا فلانې سه دانشور ګڼل شي سملای کې، ادا فلانې سه دانشور ګڼل شي سملای کې، اداغه فلانې سه عقلمن ګڼل شي سملای کې، اداغه فلانې سه دا عقلمن. خو ما دا مونږ او تاسو ټوله دنیا د پیغمبر پاک د عقل مقابله کې داسې لکه خره، داسې لکه خره د دنیا د ټول نه لوی عقلمن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما هغه د بیمارو علاج ښودلی دی، بیماری هم ښودلی ده، علاج هم ښودلی دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لم تظهر الفاحشة فی قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون ولو جاءوا التي لم تكن مزت من قبل في اسلافهم. رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله یو قوم کی فحاشی، عریانی، بے حیائی، گندگیری، زناکاری، فحاشی زیادہ شي، نو حضور پاک فرمایل چې تاسو باندې به دوه قسمه بیماری راځي، یو وبایی بیماری، کوئی بیماری جی لکه طاعون، او دویم ولو جاءوا التي لم تكن مزت من قبل في اسلافهم، بل هغه بیماری چې ارنم والا به هم نشي ډایګنوز کولی. او مریض چې دلته د خیبر اسپیټال والا ارنم تریفر کی، نو زه ورته وایم اوس تختای مش جوړ کړي خدای ته ورنیږي، ځکه ارنم اوس د علاج ځای خو نه دی، پیل ته تجربه کوي چې بای دا شی دا ډایګنوز کول نه دی، د دې اوس تشخیص نه کیږي. نو پیغمبر علیه السلام وی دا بیماری دا به تاسو کې د بے حیاي او د فحاشۍ د وجې پیدا کیږي. نن په دغه ملک کې وګوره مسلمان معاشره ده، په دغه ملک کې خپلو سینماګانو ته وګوره او بلیو پرنټونو ته وګوره او ټي وي ته وګوره او بل شی ته وګوره او دغه ګندګیری ته په دې بازارو کې وګوره. مونږ وایو عجیبه بیماری څوک پې پوهېږي نه، پیغمبر علیه السلام وایي نه به پې پوهېږي، که په دې یو پوه شي نو بل به پیدا کوي الله، په هغې به نه پوهېږي. په کینسر تر سهده پورې ډاکټر اپروچ پیدا شو نو ایډز یې ورته راونیسته، ایډز ورپسې راوستو چې بیا په هغې نه پوهېږي چې اوس دا کنټرول څنګه کړو، دا ایمیونټي کنټرول څنګه کړو. نو عزیزانو دویمه خبره د دواړو جهانو سردار وکړه صلی الله علیه وسلم چې ولم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونة وجور السلطان علیہم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کله تاسو کې مالیاتی خیانت، مالیاتی فراډونه، د حقونو وال په حق باندې خېټه چول دا شروع شي، نو پیغمبر علیہ السلام وایي درې نتیجې دې ته به تیار یې. یو شدت المؤونة وجور السلطان اخذوا بالسنین، یو مهنګائی به در باندې الله تعالی راولي. نن مونږ له بجٹ را روان دی، بجٹ انشاءاللہ را روان دی، شوینه به ارزانیږي، بجٹ را روان دی شوینه به اوس به تاسو ته اوړه بازار کې خیراتی میلاویږي، د بجلی به اړو بل نه اخلي، د بجلی به اړو بل نه اخلي، ځکه بجلی خو هغه د لګیا دی پرایویټایز کوي، څه چل کوي وابده پرایویټایز کوي او تعلیم پرایویټایز کوي او ریلوے پرایویټایز کوي، هر څه پرایویټ سیکټر ته ورکوي، پرایویټ سیکټر ته. نو عزیزانو کارخانې پرایویټایز شوې، نو د غوړو ریټ یکایک د 24 نه 45 روپو ته ورسېده، ځکه دلته اخلاقیات خو شته نه. اخلاق نن په ټوله دنیا کې یوازې د فرانس اقتصاد لغوندې اسټیبلش روان دی، وجه دا ده چې هلته د پبلک د پرایویټ سیکټر او د گورنمنٹ سیکټر یو بل سره مقابله ده، او چې کوم ځای ټول شی دا د دغې علاقې او د دې وطن کارخانهدارو ته او سرمایهدارو ته ورکړي، دا د انسانانو وینې څکي. نازیزانو حضور علیہ السلام فرمایل چې الا اخذوا بالسنین، مهنگائی برازی، و شدت المعونة، بے روزگاری برازی، و جور السلطان علیہم، حکمرانان با مظالمانی. ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات کی حدیث نقل کړی دی.
ابن ماجه کتاب الفتن باب العقوبات کې نقل کړی. او درېمه خبره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر ولولا البهائم لم يمطروا. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ستاسو مال کې الله زکات او صدقات واجب مقرر کړی دي. اوس چې کله تاسو هغه زکات او صدقات واجب نه ورکوي، پیغمبر علیہ السلام فرمایل خدای به بر وخت در باندې بارانونه بند کی او کوم چې کیږي دا به تا لپاره نه کوي، سپو او پیشوګانو لپاره به کوي. او څلورمه خبره د دواړو جهانو سردارو فرمایله چې ولم ينقضوا عهد الله ورسوله، چې کله تاسو کلمه کې الله او پیغمبر سره کړې وعده. تاسو تبلیغ کې وخت لګوي کنه لګوي؟ لږ تیز وایي کنه. کله کله سي روزه لګوي، کډیر نه لګوي، سي روزه لګوي. اوس ځکه په دا ناغی وای مونږ دې کلمه کې وعده کړې چې الله ستا حکمونه به منو او د پیغمبر طریقې خلاف بنه کو. دا وعده نه لا اله الا الله سره، دا مونږ یو پکټ دی، دا یو معاهده او اګریمنت دی. پیغمبر علیہ السلام وایي چې کله الله او پیغمبر سره کړي وعده دا د خپل اندې کې الله به در باندې داسې اغیار قوتونه مسلط کی چې ګټه بستا یو مالک به ته نه ښه. د انټرنیشنل مانیټری فند په ډسپوزل به ښه، د آی بی آر ډي په ډسپوزل به، د ورلد بانک او ایشین ډیولپمنٹ بانک په ډسپوزل به. زما استاد بجټ هغه بنیادی بلو پرنټ دالته نه را رواني چې ګیس سره دا وکا، بجلی سره دا وکا، ټیکس سره دا وکا. ماته حق نه چې زه دا غینه وخت او کوم ښه. او پنځمه او آخري خبره د دواړو جهانو سردارو کړه ولم تحکم ائمتهم بکتاب الله الا جعل الله باسهم بینهم، چې کله ستاسو حکمرانان د الله په ځمکه د الله قانون نه نافذ کوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ستاسو منځ کې د قبیلو جګړې، د قومو جګړې، د فرقو جګړې، د مسلکو جګړې، د یو بل وینې تویول، دا به د هغې لازمي نتیجه. صحابه وایي جو کوسو وو چې دا پلانې دی خدای تباه کړي. پیغمبر علیہ السلام وی لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہم، د فرق په بدلون باندې بتاته هیڅ خیر ناراضي، د یو نه بل چې راځي مصیبت پي. بل اشغلوا انفسکم بالتضرع الی، الله وی ما ته متوجه شي کې اکفیکم ملوککم، چې تاسو دې غم نه خلاص کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.